औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स तासु टोल तजको खपल चैनल के खुशामदीद वे संग च तासु ته मालूम نه موږ क्लास 9 बायोलॉजी شروع کړل په دغه سلسله کې نن چې موږ کومه ټاپک اپلوډ کوو نو هغه د زموږ سره یو بل ټاپک چې هغه د زموږ سره په پیسیو ترانسپورت کې او دا ټاپک نوم دی ډیفیوژن چې ډیفیوژن وایي څه نو ډیفیوژن اصل کې د څه شي دا مومنټس اف سولوټ پارټیکل دا مومنټ دی د څه شي د سولوټ پارټیکل اوس دوه قسمه څه نه یو چې سالوینټي بل سولوټي نو کوم څه چې پس کې هلکېږي نو هغه کوم څه چې هلکېږي ته سولوټ وایي پس چې پس کې چې هلکېږي ته سالوینټ وایي نو په دغه کې موږ خبره کړو اسموسیس کې د سالوینټ خو دلته سالوینټ نه بلکې دلته سولوټ دا مومنٹ ہے د سولوٹ پارټیکل سولوٹ زموږ سره څه کېدای شي ګیس کېدای شي سالډ کېدای شي لیکوډ کېدای شي دا ګیس دا سالډ دا لیکوډ په دې پروسس کې دا زموږ سره مومنٹ دی د دې د هایر کنسنټریشن نه کم سایډ ته لوور کنسنټریشن ته او اخر د سی او ټیم راشي چې زموږ سره ایکولیبریم راشي فار ایگزامپل دې چې زموږ سره د ګیس یا د سالډ یا د لیکوډ مالیکول یا پارټیکل سیوا دي او د زموږ سره کم دي کله چې دا پارټیکل دا مالیکول د هایر کنسنټریشن نه د لوور کنسنټریشن طرف ته لاړ شي سو دیس از کالډ واټ this is called diffusion به ودی سی اوټه راشي چې دې سایډ ته څومره دی نو څومره به دې سایډ ته وي فار ایگزامپل پور دې سایډ ته دی نو پور دې سایډ ته دی نو اخر ټایم کې بس سره ایکولیبریم اچیو شي اوس هم سره دا کوم سولوټ شي دا سالډ کې شي دا لیکوډ کې شي دا ګیس کې شي فار ایگزامپل سالډ سولوټ څنګه کې شي स्मोक نه دی سیګریټ باندې کې زموږ سره واړه ذرات وي ان بارن کاربن وي ان بارن کاربن مطلب د سی کاربن چې نس وزیدلې نه وي نو دا په سالډ باندې کې نو د زموږ سره څه شو سالډ سولوټ شو اکثر لیکوډ سولوټ ممکن شي فار ایگزامپل نیمبو جوس ہے نو په دې کې دا نیمبو اچلې نو دا نیمبو چې دا راځي کنسنټریشن سیواوي او دا په دې کې خور شي نو دا زموږ سره دا لاین چې کومه ده زموږ سره this is basically what liquid solute اکثر کې صحیح راوالي صحیح او کس کې ورواچي او وو کې ورواچي نو دا صحیح دا ان چې دا خارشي نو دا ان زموږ سره liquid solute ده ګیس سولوټ هم کې شي ګیس سولوټ کې موږ مثال لرو فار ایگزامپل کاربونیټډ ډرینکس دا کوم سوډا واټر چې کوم دي دا بوتلې چې کوم دي په دې کې زموږ سره په پریشر سره چې په دې کې دنه په پریشر سره په دې کې دنه اچېږي وي شي کاربن ډای اکساید نو کله چې موږ دا صاف کولاو کو نو یو برش وکي او دا چې د زموږ سره بار منډو وي نو دنه د بوتل کې د کنسنټریشن سیوا او بار کم دی د هایر کنسنټریشن نه دا لاړو کوم سایډ ته زموږ سره لوور کنسنټریشن سایډ ته نو کاربونیټډ ډرینک شو د دې یو پرفیوم یو روم کې یو ځای کې چې دی یو ګس فار ایگزامپل یو سایډ کې زموږ سره سولګو پرفیوم ولګو دغه پرفیوم چې کومه هغه په ټوله کمره کې شي خوشي دا شاندي اکسیجن چې کومه په اوبو کې ډیزالو شوی دی او میان راکاږي دا هم زموږ سره ګیس سولوټ دی اوس د سی کوم سیزنالي چې هغه ډیفیوژن تیزي او یې سلو کوي نو راځو ټیکټر سایډ نو اوس موږ ډیسکس کوو چې هغه کومه ټریټوري چې هغه ډیفیوژن سلو کوي یا تیزي په باندې کې ولې زموږ سره د ټمپریچر کله چې دا ټمپریچر سی واکې نو ډیفیوژن پروسس چې هغه تیزي فار ایگزامپل یو کچن دی او هلته چې فوډ چې پخلی کېږي خوراک چې پخېږي نو هلته چې کومه بوی دی هغه زموږ سره په موږ باندې راځي اوس فار ایگزامپل دغه چې کومه فوډ دی دا په کچن کې نو هلته زموږ سره د فوډ پارټیکل چې دی ته هیټ میلاویږي نو د دې کاینټیک انرژي سیوا کې څومره چې ته د هیټ ورکې نو کاینټیک انرژي سیوا کېږي دغه د فوډ پارټیکل دغه چې کومه د بوی والا چې دی پارټیکل دی دا زموږ سره د ډېرې فاصلې پورې ځي که چېرته ته هیټ ولا سیوا کې اوس دغه سیزن ته به څه په پرېس کې کېده نو هلته زموږ سره د ډیفیوژن پروسس بیا سلو کېږي بیا بوی نه کوي نو زموږ سره چې کله ته څومره ټمپریچر سیوا کې ډیفیوژن پروسس تیزي بل ډینسټي اف میډیم چې ډینسټي اف میډیم مطلب دا دی چې تاسو سره یو سالډ دی بل لیکوډ بل ګیس دی نو سالډ ډینسټي سیوا وي density satawai mass per volume है density is equal to mass per volume use mass रावाला और volume में divide का density is equal to mass divided by volume
اوس که چېرته د یو څیز ماس سره سیوا دی اټ مین چې ډینسټي به صحیح سیوا وي نو سالډ کوم وګورو سالډ چې دی باندې کې د ډینسټي سیوا ده نو ډیفیوژن پکې کمی ګیس کته وګورئ د ډینسټي کم ده نو ډیفیوژن پکې سیوا وي نو دلته یو لا ده ګراهام لا دا وایي چې څومره یو څیز چې ډینسر وي هغه کې بیا ډیفیوژن کم وي او که چېرته زموږ سره ډینسر نه وي بیا ډیفیوژن پکې سیوا وي تر چې کوم اصل دی نو هغه ډیپینډ کوي په ډیسټنس ته دی فار ایگزامپل تاسو مګاون کې چې د پخلې کې بل چې زموږ سره په دویم کلی کې نو دویم کلی به خو پتا نه راځي بلکې چې کوم مګاون کې د هغه راځي نو زموږ سره په سیرا باندې چې ډیپینډ کوي یو دور ګر دی او بل نږدې ګر دی نو دور ګر والا چې دی هغه به پتا نه راځي او نږدې ګر چې کوم دی هغه درځي یو خیرات ګوري نو هغه باندې خدای راځي به ورسي اوکې بل چې کنسنټریشن ګریډینټ مطلب دا دی چې کله د مالیکول خبره فار ایگزامپل یو ځای کې چې یو کس دی هغه د پرپین یو چې مطلب یو سپری کړی فار ایگزامپل او بل چې هغه ځان لمبولې دی بس پرې باندې نو بل پس کې ډیپینډ کوي په کنسنټریشن ګریډینټ څومره چې مالیکول سیواوي پارټیکل سیواوي همدومره کې پکې زموږ سره ډیفیوژن سیواوي extra point का खबर हम लोग या साथ ही only small molecule like H2O, CO2, O2 can diffusion ज्यादा कर दी से शुरू की the water molecule the carbon dioxide oxygen the diffusion की the plasma membrane के जरिए glucose शो oxygen शो CO2 शो the easily diffuse की the cell membrane के जरिए सही शो फॉर एग्जांपल कोमो खबरों को ग्लूकोज से लेकर के खुराक को मतलब ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर मकदार सेवाई और ब्लड की कमी नो दा हजे नवाउडी कर देता जब सारा ब्लड नवाउडी actually respiratory gases the for example oxygen की कलम में इनहेल को नो लंग्स की रदी मकदार सेवाई और ब्लड की कमी नो दा लंग्स नवाउडी चलता जब सारा ब्लड का या फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड पर सेलुलर की डाडी और ब्लड की कमी नो सेल नवाउडी चलता ब्लड का बेचे जब सारा लंग ख्वाता निजे राशि तो ब्लड की सेवाएं पलंग की कमी न ब्लड नवाब निस्बता लंग्स का पे लंग्स की सेवाएं बाहर शरीर अधिक प्रेशर कमी दन्ने सेवाएं रदन इन लाश शिशा बाहर का बस सेलुलर की खबर वाशो लंग्स की खबर वाशो लक्षण के चलता हुआ ट्रांसपायरेशन हो ट्रांसपायरेशन से तो एक अच्छी द प्लांट द अपर पार्ट में से वाटर रिमूशन द ट्रांसपायरेशन हुई तो अल्टा पर लीव की जमुसरा वाटर सेवाएं बाहर कमी वसदा द अंदर जाए न बसी चलता आउटर एनवायरनमेंट का ट्रांसपायरेशन हम यो किस मसले डिफ्यूजन दे इंसेक्ट पे आमूस के चलता हम बोलू द डिफ्यूजन का जरिए चले फॉरेगी तास अक्सर ये दिली दो मेगी यो वल्ला चले देला वर्षी सलाम होगी दा असल की बदन टाइम के दिस खारिज की यो मेगे पेरामून फतोई दा केमिकल सिग्नल्स दी सही शो दा खारिज की नॉर्मल मेगे में राशि सही शो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल लजम साइटोप्लाज्म दे सही शो वैसे पदी में सिंगल साइटोप्लाज्म टॉपिक सब सारा डिस्कस को नो जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म की हम सारा पेट्स मॉलिक्यूल या प्रोटीन या अदर सब्सटेंस ग्लाइकोजन दी अदर द कम दी अंदर दीजिए ना दीजिए जी वही बची डिफ्यूजन का जरिया बदील से बची कम नेक्स्ट टॉपिक पे नॉलेज में सारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से तो कलेचे से मुसरा मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन ना लोअर कंसंट्रेशन तलाशी फॉर एग्जांपल जमा ना मुसरा सेल दिस वन इज सेल was these are the musara molecules या सेवाली अदन प्री सेल के काम दी ना पर दीजिए ना नजी kana हो नदी पर योलो के दल तक musara यो प्रोटीन एन वाली शी शिराना में कैरियर प्रोटीन फॉर एग्जांपल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नदी साइड में musara प्रोटीन दी अदन साइड पे musara प्रोटीन दी अब ये सेल है दान सेल दाजी के दान सेल ने बाहर दे अब दाच में सेल की दान ने उस फॉर एग्जांपल यो पार्टिकल ले यो मॉलिक्यूल ले एनी सब्सटेंस ले दे ग्रीन कलर की माशो कलर दे वो दा अटल बॉडी दन्ना दिस सेटा उस दावल रंग दे प्रोटीन का टच हो दे प्रोटीन नो दे कैरियर प्रोटीन अब दी कैरियर प्रोटीन से चलो को दाई चले रवान को चलते वर्षों से दन्ने वर्षों so this is called facilitated diffusion कलेचे द कैरियर प्रोटीन का जरिया यो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन ना में और चीज होता lower concentration ना this is called what this is called facilitated diffusion this is why facilitated diffusion उस पदी तरीका कुम से जो चली से ददन नो फ्रक्टोज न्यूक्लियोटाइड एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन वगैरह दा चीजें जो सारा सेल का पदी तरीका बड़े की ददीन अलावा आरबीसी शो अगर शनि लीवर से कम सेल दी
या साथै पदी की चिकल ग्लूकोज द डी सेलुल था यानी आ डीसीओ बाय यूनिवर्सिटी द चिकल ग्लूकोज होएगी तो दाम जम सरा होएगी बस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन खुलासा दाखवा चिकल जम सरा सेल तदन सब्सटेंस होएगी की खुद दे पाग जम सरा यो मददगार कैरियर प्रोटीन रिस्पांसिबल शी शेयर दा सेल बजावडम दन्ना आगे ताटेची कैरियर प्रोटीन द सब्सटेंस होबे दन्ना वेवडे शी सो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नो द डिफ्यूजन मुतालिक नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली सो थैंक्स फॉर वाचिंग वस्सलाम।